بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من قال إن الإيمان هو العمل بقول الله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كانوا تعملون. مناسبت دې باب د کتاب الایمان سره سره هغه واضح دی ان الایمان هو العمل. بحث ایمان دی دا په مناسبت شو د کتاب الایمان سره. دویمه خبره غرض د امام بخاري رحمه الله علیه خاصه ترجمه الباب او دریم بشرح د حدیث د ترجمه الباب او څلورم په یو اعتراض واردېږي په امام بخاري دا جواب څلور خبرې شي. دا لومړی اعتراض مخکې کړه. سوال دا واردېږي چې امام بخاري رحمة الله علیه د تکرار ولې وکړ. دغه په اول کې ویلو بالکل چې ان الایمان يزيد وينقص وهو قول وفعل. چې ایمان قول هم دی او فعل هم. دا خو په اول کې یو ځای چې ایمان فعل او دلته بیا وایي چې ان الايمان هو العمل او فعل او عمل تقریبا یو شی دی. ماذا فإنما الأعمال بالنيات به ما يسوق وجه فعل او عمل دواړه مترادفين یا متصادقين د دواړو په منځ کې فرق نشته. چې هر کله د الکوي چې هو قول وفعل، ایمان قول دی او فعل او عمل دی. دوباره چې دلته وایي چې ان الايمان هو العمل تحصیل له حاصل لري، تکرار لازم شو. بعض علما د دې پرې جوابونه دي مولانا. یو جواب پیدا دی چې بالکل تکرار دی، دا جواب تسلیمي دی. زمانم چې تکرار امام بخاري خدا مسئله مقدم بالشان دا او اهم او مقدم بالشان شي په خلق تکرار کوي. د امام بخاري په دا مسئله مقدم بالشان دا د په علاقه کې مرجئه اکثر کړی دی او ما تاسو ته مخکې ویلو چې مرجئه ډېره خطرناکه کړی ده. د هغې معاملو له دخل نه ورکوي، معاملات اعمال او معاصي دې ته نظر نه ورکوي. نو دا تبعی جوړېږي که یو سړی به ایمان ساتي تصدیق او وایي چې بس باقي د څه وخت یې ازاد ګرځه او چې څه دی کوئ یې کوم چې سړی نه وایي. نو دا ډېره طایفه شنیعه ده. ولې ستاسو خیر ما درته ویلي معتزله خوارج بزرګان دي دې په نسبت د هغې وایي چې کبیره ده صادره چې خو د ایمان نه وځي نو خو ډېر نیکان دي په دې نسبت. څنګه نیکان دي؟ ګناه دي چې د ساتي دي، جناه ته کفر وایي. نو د ګناه نه ډېر ځان ساتي. پوهېږي چې مکروه هم ځان ساتي. ولې چې نه حرام دي، کافر به نه شي په دې نسبت. او مرجئه د خر بچي دا خو ټول لکه آزاد دي. هغه به بربنډ هم ګرځو، زنا هم کوی سم نشته، مونږ هم نه کوو، روژې هم نه نیسئ سم نشته. نو چونکې د ده په علاقه کې مرجئه ډېر زیات او دا ډېره شنیعه طایفه ده. تکرار یې څه چې شو مثلا همدا تکرار پکې دی. دا یو شی. مولانا زکریا صاحب رحمة الله علیه شیخ الحدیث هغه وایي چې تکرار دی لفظاً، لیکن په حقیقت کې امام بخاري رحمة الله علیه غرض جدا کړی دی. نو که الفاظو کې تکرار راشي او غرض او مقصد جدا وي دې ته تکرار نه وایي. الفاظو کې خو تکرار نه فقال لي وهو قول وفعل ولتكوي هو العمل. في مقصد جدار، مقصد والجدار بالإمام بخاري أنت مقصد جدار الجدار. أنت مقصده أنت كي إطلاق الإيمان وعمل باندې وهو قول ده إيمان قول يقول الإيمان إطلاق وهو قول إيمان قول ده وهو فعل إيمان فعل ده. يعني إطلاق الإيمان فعل
او دلته اطلاق د عمل په ایمان کوي دلته اطلاق د عمل کوي په ایمان ورته تاسو ته ما د یو پورې وروسته ځم ما چې کوم دې کې مبتدا خبر ځوانه معرفي شي حسب پیدا کړ او بیا مې حسب د شاده د جماهیر ټول وایي چې حسب د خبر په مبتدا کې زید المنطلق زید منحصر په انطلاق کې زید موصافیر دي انطلاق منحصر دی پر زید کی صرف زید دون کی بل څوک نه ادي وجنا وزید المنطلق لا غیره زید المنطلق لا غیره یعنی انطلاق منحصر پر زید کی دی پر غیر کې نه دی او که زید منحصر کې په انطلاق لکه مرشد کشمیری کې وی ګور دا خبره ما درسته کړې و نو بیا به دا چې زید المنطلق لا شیء یعنی زید دلته منحصر دی پر انطلاق کې بل شي کې نه دی بل شي نشته پکې بل وسط پکې نشته ما دا شخصي خبره حیثیت غشتي او خبره جوړه کړې و خو خیر چې ما ویلو چې حصر د خبر په مبتدا کې نو دلته سوي چې عمل منحصر دی په ایمان کې ور الايمان مبتدا العمل خبر او ضمیر فصل پکې راوړې دي ضمیر فصل پکې راوړې دي نو عمل منحصر څه مطلب اطلاق د عمل په ایمان باندې البته اطلاق د ایمان او په عمل او دلته اطلاق عمل د ایمان باندې لکه مثال راشه تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أنت بما كنتم تعملون إطلاق عمل مراد إيمان ذكر عمل مراد إيمان وذكر عمل مراد إيمان يعني فكر دعوة جنس بعمل نملاوي فإيمان ملاوي بما كنتم تؤمنون تؤمنون من تعبير فوق عمل سرع أو رسرادي وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون والإمام بخاري يعملون ما نجاسر أوقات لا إله إلا الله إيمان ترى ذكر عمل مرتنا إيمان أو رسلنا تصورا لمثل هذا فليعمل العاملون لكن تسوي فليؤمن المؤمنون ده إمام بخاري غرس شو التكي إطلاق إيمان فعمل يعني ذكر إيمان مرتنا عمل او دلته راغي عکس دی ذکر د عمل مراد د ایمان اطلاق د عمل مراد د ایمان نو لازم د جانبین نه وي نو ګور راغی په مرجئه او باندې څنګه راغی چې تاسو وایي چې عمل لا دخل نشتا نو دا د اطلاق په الته د ایمان راغلی دی په عمل او دلته د عمل اطلاق په ایمان راغی الته ذکر د ایمان مراد عمل دلته ذکر د عمل مراد ایمان دومره تلازم دی او عمل لا دخل نه کوي دومره تلازم نه چې د یو جانب نه من جانبین نه دي مخکې څنګه شو ذکر د ایمان مراد نه عمل یعنی اطلاق د ایمان په عمل او دلته ذکر د عمل مراد نه ایمان اطلاق د عمل په ایمان کو نو دومره جانبین نه تلازم چې تدخل ورګي عمل رسم ورګي او لیکن مولانا صاحب ستاسو شارحین وایي چې دا څنګه خبره لکه د حافظ دا کلام نن دا مترشح کیږي تر تصریح نه کړی مترشح کیږي او دانګي د قسطلانی هغه خیر دغه د حافظ نجات لګ مصرحه ده او تصریح بیا نشته لاغین روزي او د تاسو په کوم پاره باندې دا رد په مرجئه او نه ده دا رد په جهمیه او رد په مرجئه او نه ده رد په چا دي جهمیه سوی چې ایمان معرفت ده امام بخاری وی چې معرفت غیر اختیاري شی نو ایمان ته معرفت ته معرفت څه دی غیر اختیاري او پتی نصوصو کې د ایمان نه تعبیر په عمل شوی د عمل اختیاري دی عمل اختیاري شی دی او الله پاک په دې نصوصو کې د ایمان نه تعبیر په عمل وکړو نو پته ولګېدل چې ایمان اختیاري دی نو معرفت ته معرفت غیر اختیاري دی دا ډېر مزیدار ده نو درې جواب شو کوم یو جواب خدا چې تکرار وکړو موضوع هم درته په مرجئه طائفه شریعه نو خیر په هم خبره کې خلک تکرار کوي دغه څه خبره شو دیندا چې ظاهر کې تکرار دی په حقیقت کې مقصد متغایر دی اصل هغه الته امام بخاری ذکر د ایمان او مراد د عمل اطلاق د ایمان کې په عمل او دلته ذکر د عمل مراد د ایمان او اطلاق د عمل کې په ایمان یعنی تلازم د جانبین نشو ورته بیا په مرجئه وشو ولې دا مرجئه عمل له دخل نه ورک امام بخاری دومره اهم شی چې اطلاق د یو بل د ایمان تعارض عمل د ایمان او درېمه خبره لکه زیاته مدیدار ده ادا چې هغه په مرجئه او دارت شو
فجهمية جهمية وشي إيمان معرفت ده امام بخاري وشي معرفت غير اختياري ده الله دلتا بدي نصوصو كده إيمان نتابط بعمل وعمل اختياري تاوي نبتاولا كده إيمان اختياري ده معرفت غير اختياري شيء ده نو ایمان معرفت دموان نو ماویلو چی معرفت مقدمه دا ایمان دا موقوفه دا ایمان دے نفس ایمان دا خدا دا جہمیو دا مذہب تو صراحتا باطل دے مولی سے ماویلو کنا دا ابو طالب مثال میں در کرے معرفت اشتا دا یہودیان و مطالب قرآن حکیم کے اللہ معرفت اشتا اور بیام کافر دے اور بل دا اہم چیز کو ایمان دے چی ممکن مکلف ہے عمل کو بدوے مارا چی درجہ کرا نو دا تکلیفی اعمالنا اول نمبر ایمان دے شی غیر اختیاری وی نو په غیر اختیاری باندې د انسان تکلیف دی کې معرفت او غیر اختیاری دی او بعد وخت یو چې ته قصدن الله دې کړي اصل زموږ د غورما یو زید ته ګورم او نه غره زید نه په یو خر ولاړو په هغه نظر پری وته نو دا غیر اختیاری معرفت راغی چې هغه هو شما نو دا معرفت غیر اختیاری دی او ایمان هم مختصر دی نو غیر اختیاری امر باندې انسان څه مکلف کیږي دا رفع جهمية وكذا رمز مدار باب من قال اغسوك وجه الايمان ان الايمان هو العمل او ذا عمل او ذا فعل فمن كمدري فرق قدر تکړو مې سو کوی دواله مترادفين دي یو فرق مدا کړو او سو کوی نه فعل عام دی او عمل مختص بافعال اختیاریه او بدع عموم خصوص مطلق دی وجنا قران حکیم کې الله عمل الصالحات وي فعلوا لفظ نوي ولې ځکه یو مکلف پر عمل ادم علی اختیار لار نه لري او څو کوئی کنا په فعل کې دوام ني عام دي که دوام پکې ویو کوي یو ځل یو کو همیشه کې او عمل کې دوام وي عمل الصالحات کې استمرار ته اشاره ده نو دا ګوري عمل اختیاري شو ان الايمان هو العمل ایمان چې دا عمل نه عمل اختیاري ونو ایمان اختیاري شو او جهميه ایمان معرفت توي هغه غیر اختیاري درته جهميه وراغي لقول الله تبارك وتعالى دجل ورتوي وتلك الجنة التي دا جنت التي اغا دا بجنت يا رب تعالى دا قیامت ورځوي الله دې موږ انصاف وکړي تلك الجنة التي دا جنت التي اغا ورثتموها تاسو ته ملاو شو بيدا تکلیفنا بيدا سخت مشقتنا ها دا جنت میراث چې پلار نه دوی ته منتقل کېږي نو اصل مال د زوی نه او د چاو د پلارو ته مفتو کې راغی دې مشقت نه ولا هیڅ تکلیف نه غواړي دا چې کوم محنت کې نو 100 روپے بغټي محنت بګې نو کور بغټي او دا کله پلار مړ شي مفتو کې د تر روان دي د قرنګ د جنت چې د عظیم خوشالي ځای ته ګورم او زما دي پوتینی غو عمل ته ګورم نو دا عمل دغه د حصول هیڅ نه دی اگر دائمی خوشاله دي مولانا سے عقل خدا وي چې تا د الله شپې ته کال عبادت وکړو چې شپې ته کال جنت درې یا څه او وګوره دیاله ته دروازه سونه منځونه دي سونه ټیم دی په منځونه لګولې د دیاله ته وګوره نو دې نه ګډه معمولی اجرت ملاويږي او تعالی الله کوم اجرت درکې دائمی او سر ولکم فیها ما تشتهي انفسكم ولکم فیها ما تدعون یعنی استاد ټول جون کې څخه خی قدر کوي او خپل جون دې 100% هم د الله په خوا کې استعمال چې پوره عبادتونو کې او خو پوره منځونو کې روزه او ارسور کې ارسار څور کې نو یو فیصد د جون دې د الله پر رضا کې مستعمل کو او انت الله تا ټول جون ستاسو رضا ګرځي چې خو خی غکوا ځکه دا په عمل نه ورثتموها نه معلومیږي او بما كنتم تعملون باندې سوال کاوه دوالو کې تعارض راغی مخکې ورثتموها اطلاق د میراث جو معلومیږي دا چې تاسو مشقت به کې دخل نشتا او بما كنتم تعملون نه معلومیږي شابه چې عمل لا دخل شتا نو ما وی چې مراد د تعملون نه څه دي تؤمنون دي مراد د تعملون نه څه دي دې پټي نه عمل دي دا تمره پټي نه عمل دي چې مشقت پکې نشتا دا د شوله کچې اړو د سر نه تاسو مشقت نه کړي دا کلا مشقت شو یاد ساته مولانا صاحب جنت چې ملاویږي د الله په فضل ما د تمخ کې نقطه خلاص کړه ولی د خبره د دیاړې شي نو ما سونه مزدوري کړو څونه جوړيږي جنت د خدای فضل زما دیاړې دا هیڅ استحقاق نه لري زما عمل دا هیڅ استحقاق نه لري چې ډېر مو کم شپې ته کاله مې کړ شپې ته کاله راځي او شپې ته کاله څنګه راځي سار میں خوشاله کړل 3 منټه د جمام سار 3 منټه خوشاله بس
ماسپخین مې 15 منټه یا 10 منټه بیا خوشاله کړي په موږ کې دونه مې خوشاله مازیګر مې بیا خوشاله کی ما خام ما سوتن صرف 15 وخت مې دومره ټیم خوشاله کړي لکه دومره جواب خوشاله او د روزي یوم میاشت نو باید چې صرف یوم میاشت خوشالي متواتر رہی او زکات کال کې یو ځل دینو چې داړي په مقدار ما کوم وخت زکات ورکاو هم ټول مال نه دی ورکړي خدای چې څومره راکړي لږ نه ورکړي دي نو باید چې دا غلط ساتي خوشالي راځي ګوره یا حج اعظم 15 ورځې ما الله رضا کو نو باید چې دا سلوي ورځې یا شل ورځې یا 15 ورځې مې کال کې خوشاله کی نه دایمي خوشالي راځي دایمي راځي او دماغ پټینه ده شوایب هم پکې دنیا دي او الله را لدا سره کوي چې زما څنګه خوښي نو حاصل دا دي چې کدی عمل ته وګورم نو جنت په عمل نه ملاويږي علماء په دې باندې اجماع په فضل الهي ملاويږي نو بیا به چې عمل نه پکې څه دخل دي دا عمل اماره ده الله په خپل فضل درکې عمل څه دي اماره دا نه خدا دا څه دي سبب مفزيه دي په دې الله خوشاله نو چې خوشاله شي نو فضل به کوي کنه چې خوشاله نه شي بیا خپل فضل نه کوي نو جنت مرستموها میراث ته څه مطلب معامل دخل نشتا بفضله تبارک وتعالى ملو دي او عمل چې ورو د اثر دې لپاره چې دا یو سبب دی نو دې الله خوشاله کوم چې ارتقا شي راغلی مخکې دا او د عمل لکم عمل شو ګورې ما مخکې ویلو د ایمان او په ایمان باندې دا عمل کېږي پرون نابل او ما تفصیل درته وایي چې د قلب لپاره اعمال شته ان للقلب اعمالا څنګه د جوارح اعمال دي پرون نابل او تفصیلا ویلي دي د قلب لپاره اعمال دي ورثتموها بما دا بيد ملابسات شوا سبب مو آیا دې چا لپاره کا ملابسات صرف تلبس د عمل سره او که سبب د پاره اخر سبب موجبه بنا اخر مفضيه باخر سبب موجبه بنا اخر سبب کوم اخر لقد افكي تعويض الحركه المروحه حركه المروحه سبب موجب لايصال الهواء دا چړقي خامخا به هوا راځي وی دې په خبره یا نار سبب موجب للاحراق یا مثلا ثلج سبب موجب للتبريد دا سبب موجب دی او تاسو کل سبب د وصول دی خو موجب نه دی دا نه چې کل پیدا کړو خامخا ورته نو کله په تاو کړو او بده څه یو کله په تاو نه کړو باندې وی کې په خبره نو سبب څو قسمه شو یو موجب یو مفضي یو موجب سره به خامخا راځي لازم دی او چې کوم مفضي نو تاسو خلک استعمال دی نو مسبب به موجود شي او استعمال نه وکړو نو مسبب به موجود نشي نو دلته سبب به د سبب عالم او سبب مفضي به عالم موجب به نقلم او یا به د ملابسات د دوه معنا درته دا ملابسات ولا معنا لګواو تلک الجنه التي تلک کې اشاره وشو الجنه والاسلام عظیم جنت التي هغه ورثتموها چې مفتو کې ملاو شو تو خپل معنا مې درته وکړه مفتو کې ملاو شو تاسو ته دا جنت فهغه چې تاسو عمل کاوه فهغه فلفظ مې سبب مې ونه فلفظ دا ملابسات معنا فهغه چې تاسو همیشه عمل کاوه کنتم تعملون همیشه عمل حضور نشي کولای ایمان همیشه په ځای کې پروت دی بما کنتم فهغه چې تاسو همیشه کار په مضارع داخل بنا نماز استمراري ورکړي تاسو همیشه عمل کاوه او یا به د سبب په سبب موجب په سبب دا چې تاسو عمل کاوه دخول په کوم عمل لوای او څه د جوارح په عمل او د ځل په عمل چې ایمان دی وای دا نو د دې مراد څه عمل ایمان شو عمل اختیاري ایمان هم اختیاري جرأت فقط جهميه راغی وقال عدة من اهل العلم یو جماعت علماء دا ویل دي في تفسير قوله تبارك وتعالى وتفسير ذبالي تعالى د قول کې په ربک ذما دي قسم تا پردي وربک دما دې قسم ستا پربي یعنی بزان باندې الله قسم خوري ودلته تعبیر خپل ځان نه په صفت ربوبیت او لنسالنهم اجمعين وقام قاتقوس کو دین ټولنا یو بمبه تاسو نه پاتې کېږي بالکل تاسو بخامخا کېږي یا په قبر کې تاسو کېږي یا په میدان د حشر کې تاسو کېږي پیغمبر نه تاسو کېږي جواز نه پیغمبر نه بس تاسو کېږي ماذا اجبتم تاسو ما لګلې وې تاسو ته اجابت شو یا سهل بلغتا دین رسول دې کنه دې رسول نوح علیہ السلام ته تاسو کېږي نو امت یې سوي ما اتانا من رسول دین دې رسول ابو ما رسول دې من شهود کا او هغه سوتي محمد صلی الله علیه وسلم او امته تاسو کېږي دل کا او ربک ورسول تاکیدات شو یا واو شو د قسم لپاره بلان د تاکید لپاره
نسألنك بیا نور تاکید ثقيله شو او اجمعين سره بیا تاکید شو څنګه تاکیدات راغلل زجر شو وعید شو من بتفوس کو د خلقنا ټولنا عما كانوا يعملون تاغي دي همیشه کوم عمل کاوه قال عدة من اهل العلم علماء سوي عن قوله كده ما يعملون مرادي عن قوله او الذي رجل لا اله الا الله وقول لسان يوازن المراد منافق بكذا ترجو او المطابق ده او المتلبس ده اذعان سرا يا قول قلبي او المتلبس ده اذعان سرا يا قول قلبي كمنافق دي او المتلبس ده اذعان سرا من قال عن قوله عن قول لا اله الا الله الذي تقول به مراد قول متقي تلفظ لسان دي وليه بیا کو منافق تا کلمه ویل ده کنه ده او ما ویل ده اذا او مې بخره جنت صدا یا سبق له دوزخ کې دیګما چې استفاش بیا بل جنت ته ورته تاسو کوی نو دا صرف لفظي کلمې تاسو ته کې د کلمې تاسو کې چې زړه کې وکنه که صرف دا وایي چې په خله دی ویل ده کنه منافق یو ما ویل ده ما ویل ده نو دلته کې د قول لا اله الا الله نه کوم قول مراد شو چې متلبس د اذعان سره يا لقول قلبي تصديق وإيمان نقول ذكر العمل مراد إيمان شو وقال تعالى فلمثل هذا فليعمل العاملون نقول ذي جنة تفار ذي عمل كعمل ذوتكي متقي عمل بعد فجنة نشتي فكم عمل فجنة ذي إيمان والا إيمان وذرني متقي عمل فجنة داخل لنا الذين معناه شيئا فليؤمن المؤمنون وإذا عمله كإيمان بان معلومه كذا شيء إيمان عمل اختياري إيمان اختياري شو أو جميع معرفة غير اختياري للتابعات وبه قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس أحمد بن عبيد الله بن يونس يعني كذا وموسى بن إسماعيل بن طريق قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أي العمل أفضل كم يوضع عملنا أفضل بیا سوال کوا چې مضافره د ایوب متعدد یو د مفرد راغلی نو نسخه کې ای الاعمال د اعتراض نه ورغلی او په جنس عمل شي نو مراد به جنس عمل وارد الجنس بیا متعدد اطلاق قليل وكثير ټول باندې کې ای العمل افضل فقال ایمان بالله ورسوله ورې د عمل مخکې تاسو کو جواب کې لفظ جا ورته ایمان پته ولې ایمان څه دی او عمل اختیاري ایمان هم اختیاري په جهمي اوراله ٹھیک شو او کله ما ذکریا سے خبر اخلي رحمه الله نبي ته چې اطلاق عمل کو پیغمبر په ایمان باندې څه هغه عمل په جواب کې ایمان راوړل عمل جواب کې سره راوړل نو معلومه ده چې الايمان هو العمل ایمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا بعده قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا بعد دين قال حج مبرور حج مبرور کی بتفصیل لازم حج مبرور ستوي لا رفث ولا فسوق ولا جدال معه رفث فسوق جدال دا پکې نه غي حج مبرور ویلېږي خلاصه جو خبره پر یو مغزور سوال په وکړو شبا چې مخکې خوي اي العمل افضل جواب کې سوي بر الوالدين المؤمن من سلم دا مختلف جوابونه ورته دلته نو ما څه ویلو درته اختلاف د اجوبه محمد په اختلاف د احوال القائلين چې کوم شي کم دی هغه هغه مخکې کوي معلومه کیدا چې دې سړي ایمان بل کمزور وي ځکه ورته مضبوطه خبره سو اله قائل سو د پته نشتا نمبر 2 جهاد په کې بل کمزور او ورته نمبر کې او د حج ترغیب ورته یا اختلاف د اجوبه بنا دي په اختلاف د احوال الازمنه كما زمانك كم کې زیات ضروري دي یا احوال الازمنه اختلاف د اجوبه په اعتبار د شؤون المتکلم د کوم وخت کوم شي اهم کاری یا بل څه ویلو درتا دا اضافي تفصیل دي چې لکه اضافي مخکدا نو ګورا اوس برسر دراشو ترجمه الباب شرح میں مقلا غرض د امام بخاری میں موي یا دي غرض مو شو شرح مقلا او مناسبت د کتاب الایمان سره واضحه شو او چې کوم اعتراض وارد دي دا اعتراض جواب شو حدیث نه خبري معلومه شوي او دا ایمان باندې اطلاق عمل کیږي ته چې عمل خو د جوارح او د ایمان خو د زړه دي ما ویلو چې عمل د قلب مشتا خلاص شو
او بل د جهاد فضیلت د حج ترغیب او مبرور خاص پرپس وصول کې دا نه پکې تړیدار ساتي مخکې راشه إن الدين عند الله الإسلام وبه قال تدعو لمن خلق من وعلم به خلق فبعمد المسلمين وكان رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وسعد الجاهل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وأعطيه إليه فقلت يا رسول الله ما لك عملا ووصلت إلى وقاله بنا قال فقال له مسلما فذكرت سيدا ثم ذكر ما قاله مسلم فعدت من ذلك فقلت ما لك عملا ووصلت إلى وقاله فقال مسلما فذكرت سيدا ثم ذكر ما قاله مسلم فعدت من ذلك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يفتح به يده في الرجل وغيره أحب إليه من مخشد أن يكونه الله فينا ورواه يوسف وصالح وبعض المسلمين بتصير من تبيه باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه جو خبر یو بشرح ترجمه الباب دیم مناسبت د کتاب الایمان سره او دریم غرض د امام بخاری سره ور درې خبرې ته واپس کوم مناسبت د کتاب الایمان سره واضح ده اذا لم يكن الاسلام ولا تدراج او امام بخاری په باندې اسلام او ایمان او هدایت او تقوا او دعا او شریعت او منهج ټول یو شی دي دا یو شوا دیمه خبره شرح رستقوم غرض امام بخاری سره تعارض د مابین د نصوص کې ادا کړی د نصوص میں کې تعارض دی نمبر 1 او نمبر 2 یو اعتراض واردی کی په باندې نصوص دغه کې واقع او درې په امام بخاری اعتراض واردی کی دغه جواب څنګه بچی کا تعارض بدفتی بین النصوص یو غلط واجب دیم بابا د نصوص اعتراض د دغه دفعو کې او دریم امام بخاری اعتراض د دغه جواب کوي دا درې خبرې اوس هغه نصوص د نن کې تعارض دی اکم دي یو د کې فرمایي ان الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام نو دین ته اسلام وي دین ته اسلام وي او بعینه دقت دین ایمانم دے دلتے لفظ دا دین ہوئی دین دیسو ہوئی اسلام ہوئی اور دین سچے دے لکا کہ اسلام ہم چلو ایمانم دے کرنا دین خدا ایمان نجدا نہ دے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نو کم اسلام کی دین دی ایمان تا بکیو کی بنی او ایمان پکې نو بیا هغه دین چې ایمان پکې نه هغه مرضی د باری تعالی ګرځي مرضی د باری تعالی خو هغه ګرځي چې کم سره ایمان وي دا نه معلومه کی چې دین او اسلام او ایمان یو شی د فرق نه لري اس فرق نه لري یو شی بل کې څه وایي واخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين إذا لوط عليه السلام قومه فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الته بیت لا د مؤمنین او بدل ته بیت لا د مسلمین او کو دین معلوم چې یو شی دی او بل دې کې څه وایي بل نستغفر بل دې قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا الته وی چې اسلام ته ایمان نشته تر په مابین د دوالو کې تباین شو بیا وایما ان الدين عند الله الاسلام د معلومیږي چې دین اسلام یو شی دی دین اسلام څه دی او تقدم بعینه ایمانم دی تقدم بعینه دی ایمانم دی ولې دغه جمال الله خو کړی ولذي لكم الاسلام دینا چې الله ما خو کنه مرضی دا الله واغ ایمان پکې ایمان پکې نه بیا د مرضی نه دی نو دین او اسلام او ایمان تلازم شو او بل نسمع سوې چا به فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين غير الدوار تلازم معلومه او قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لسمعوا الاسلام ته ایمان نشتا دا نصوص میں تعارض ہے امام بخاری بدل فقی دغه بدل فقی اسلام علی قسمین دی یو صورت ته اسلام دی یو حقیقت ته اسلام تو مې
یو صورت د اسلام بل یا بل چانو آیا یو ظاهری اسلام دی یو باطنی یو صورت د اسلام دی ظاهری مرتبه انقیاد ظاهری مرتبه یو حقیقت د اسلام دی انقیاد باطنی مرتبه تمغدا دواړه دي نو چې کوم دی کې د دواړو منځ کې تلازم دی نو البته د اسلام نه حقیقت د اسلام خلبا انقیاد باطنی باخلم عین ایمان دی ان الدين عند الله الاسلام البته الاسلام کوم اسلام مراد شو ظاهری نه کوم یو مراد مولانا صاحب ظاهری نه کوم یو انقیاد باطنی حقیقی اسلام روح د اسلام چې ورته ویل کېږي حقیقی اسلام باطنی اسلام انقیاد باطنی او چې اخرجنا من كان فيها من المؤمنين او فما وجدنا فيها غير بيت من الصدق مراد حقیقی اسلام بعینه ایمان دی روح د اسلام انقیاد باطنی او چې کوم دی کې وایي چې قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا الاسلام نه مراد څه دی ظاهری تمام ظاهری سوری او ظاهری ته مراد دی هم غیر د ایمان نه دی نو دا د نصوص ومن کې تعارض نه پېښو او په امام بخاری میں اعتراض هم واپس کا امام بخاری ته وایي امام بخاری ما کې بار وایي ایمان او اسلام یو شی دی ایمان او تقوا یو شی دی ایمان او دین یو شی دی بار وایي کنه ور دلایل کې نو سوال لږ چې قالت العرب آمنا دین او تبع معلومیږي امام بخاری وایي چې دا ځکه اسلام او ایمان یو ګرځوم دا کوم اسلام ګرځوم حقیقی اسلام حقیقی باطنی او دا چې آیات باندې تاکه مې اعتراض وکړه سوري دی په اعتراض دفع شو په امام بخاری باندې او تعارض بین النصوص هم ختم شو او بل چې کوم اعتراض وارد دی اعتراض هم دغه وارد چې ایمان او اسلام خو یو شی دی او دلته په اقارت اعراب کې خو جدا دی هغه اعتراض هم دفع شو اعتراض چې وارد په نظر اقارت اعراب هم دفع شو نزوز کې تعارض هم دفع شو او امام بخاری رحمت الله علیه باندې چې کوم اعتراض هم دفع شو نو غرض یې څه چې مولانا اسلام دو قسمه دی څنګه جو غرض لکه درې غرض خدا شو او بل تقسیم د اسلام یو اسلام دو قسمه دی یو سوری دی یو حقیقی دی یو ظاهری دی یو باطنی دی مخکدا باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه چې نبی اسلام په حقیقت اذا لم يكن الاسلام كائنا على الحقيقه اسلام په حقیقت کائن ني حقیقت دې پیژند اسلام په حقیقت کائن ني پجبل صورتي وی دلکی ني استسلام ظاهری وی باطنی نه وی وكان على الاستسلام او شی په استسلام باندې استسلام سمانا مې بچا سوري بل نه سوې انقياد ظاهری یا د یاري د قتل د وجنه فلا کې برازي څه راځي وجبا بدل کې نوي جزاء محذوفه د ناکې تلي کړې دي لا ينفع في الاخره دا زمانه د خلا جزاء دا مینه د خلا زبدا څه په دې توله کوم چې د ما اغراض سره موافقت راشي کنه ادا اذا لم يكن جنوي اسلام بحقيقت او په استسلام او په خوف د قتل شي فهو مغاير للايمان څنګه ویل کېږي دا توجي فهو مغاير للايمان فمغاير د ایمان سره دی خلاص جو خبره اوس او الخوف من القتل کی اور راغی دا او د منع د خلوه لپاره دی جمع جائز ده او د منع د خلوه لپاره جمع جائز ده هم ظاهری استسلامي هم یې اختیار کوي د قتل ټول جمع کیدی شي خلوه منع ده ویګه په جمع جائز ده مخکې ده لقوله تبارك وتعالى مثال ورته قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا یعنی سوری کی اسلام شتا انقیاد شتا یا یردا ما او جهل و من جمع جاری کا یو صلی بصورت اسلام استسلام دیوی انقیاد ظاهری یردا استسلام بموی ظاهری انقیاد او تبموی یربموی او جمع شوا او خل و من ده بعد وقت با استسلام وی خوف د قتل بنی تمام بعد وقت با استسلام وی ظاهری او شابسي خوف د قتل منی بل کتبی تمام بلا وجه او د اعراب سوقو الى منافقین لیکن بعض علماء کتاب مسلمانان او ایمان لا راسخ پر قلب نو ګرځیدل
مؤمنین مو په تتبع د ایمان کې دل روان دي خو لا ایمان راسخ په قلب نه ګرځېدلې قال قول حافظ ذکر ولكن قولوا اسلمنا فاذا كان على الحقيقه او باغو اسلام قائم في حقیقت باندې باندې کې اسلام درجه کا ان حقیقي ظاهری نشي اذا كان الاسلام قائم في حقیقت باندې استسلام باطنی شي فهو على قوله رضا بنا لبدي قول لا جل ذكره ان الدين عند الله الاسلام تسورنا لمراد دین ایمان پروت ہے تر اسلام نہ کمی اسلام مراد جابته حقیقت د ایمان روح د ایمان باطنی انقیاد عین ایمان دے لا تقوا وبه قال حدثنا ابو اليمان حكم بن نافع تيري شعيب بن زهري عامر بن سعد بن ابي وقاص تيري دخل كان نقل في سعد بن ابي وقاص لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم أعطى مالا رحتا والأعطى متعدي مفعولين تجد أعطى رحتا مالا جودة للإيمان والقرآن استاب تجرون لك كل وصعد جالس صعد ناس دا التفات ها داني غايب عن سعد الخليفة فلا متكلم لي يقبل متكلم دي فقاطعوا جديد وإني جالس نظام تعبير فغياب سره تأكيد دناستو فتركنا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يسري درا لكن سوق جعيل ابن سراقة رضي الله عنه جعيل ابن سراقة رضي الله عنه ده مخالف للحال ده هو ده طريق أعجبوا ده يقول الخلق بالنسبة إليه ما طريقه او د صحابه په ایمان وا وګور بیا التفات راغی د غیاب نه څخه تکلم دا التصاعد جالس ذلك اي فرق کړی او د لفظ الیو ما تخوفه التفات د غیاب تکلم کړه فقلت او په بل روایت کې راځي مبتدا بخاری په کتاب الزکات کې راځي فقلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارته والقاصد المفكر فتني وسلم يا رسول الله ما لك عن فلان ما لك أعرضت عن فلان تشبه ذات وجهة إعراب وقد فلان كنا نور للإيمان وقت للوقت فوالله زمان قسم لله فذاتي إني لأراه مؤمنا لحكمان وفضل مؤمنا يا أراه متعديك مفعولين لحكمانكم أظنه مؤمنا أو ما ويلك أراه مجهول فما هذا الزوان ترى مصاعد أراه زبينا تقويحين أو أراه في غدا مجهول ده ما تخکارن کیږي نو لږ وهم په اراده کرانه دی اراکه وهم نشته اوراکه وهم نو چې کوم علم سره وهم مخلوق چې هغه څه ویل کیږي ځوان اني لاظنه مؤمنا وقال اوفر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما مؤمنا او مسلما اتظنه مؤمنا او مسلما هذا مؤمن وكذا مسلم فاصبر او كذا هذا شكل الشكل لو شك مني تشاشك او في نمبر مبارك تقول كده او غور التفسير كده شك الثاني او ده بار ده شك نشو ده زياده بار التنويع ده احد الامرين نو احد الامرين الا جوړي جوړ من تعارض تباين راشي چې دوړو من کې اتحاد یې او ناراضي او تنويع ده بار نوعين یو بل متغایر وي دا قانون دی یو نوع ده بل تغایر لري نو چې او ده بار ده تنويع شنو پته لګي چې مسلم جدا دي مؤمن جدا دي مؤمنا او مسلما شك بار قدينا تنبيع ده بار دي احد الامرين ده بار شو احد الامرين ده بار اگر ابي تنويع کی دوله ده نوعين متغيرين دي پتا ولګي چې مؤمن او مسلم متغيرات شبه دا یو ډول خبره شو د مناسبت د باب سره شو فسكت جبشم قليلا زمنا قليلا سكت زمنا قليلا ذرتها باعتبار الموصوف المقدره سرا زمنا قليلا ثم غلبني غالب شو ما اهل الايمان كما معلومه لنا ما الذي أعلم ما موصوله أو فاعل غلبه غالب شو ما أغلب إيمان ما معلومه ده فعلا زي ما اختلف مؤمن ده نفعل صعود منكم مقاليه فلذا نفقلت في تفسيرية ده مقاليه في تفسيرية ده مقاليه تعصيبية ده فقلت تفسيرية شو ما لك أعرفت عن فلان كده جعيل دي والله زمان قسم فعلي إني لأظنه مؤمنا فقال يا عليه السلام فرميت أو مسلما أتظنه مؤمنا أو مسلما بیا ما چې او د پاره د شک نه نه او د پاره د تنویر شو احد الامرين شو چې احد الامرين په نوعين د یو بل سره تغایر لري نو مسلمان او مقور عطف شو او د پاره عطف دي عطف په مؤمنان مقدر باندې کړه
او داغه مقاله په قرینه ده مؤمنا ولا مقدر کا داغه مقاله په قرینه ده اتظنه مؤمنا او مسلما او د فرض عطف دي ما تفله خامخا غواړي ما تفله نشتا نو ما تفله مقدره شو او مؤمنا ترى اول مقدره شو ما تفله کما چې قرینه پیدا ده او چې او د فرض احد الامرين في تنويه شنو معلومي ده چې مؤمن او مسلم دواړه یو بل سره تغایر لري دغه مناسبت تبع شو نو دلته کې څنګه شو چې کم مسلم په مقابل د مؤمن کې راغی لدينا کم اسلام مراشته وسوایا حقیقي کې سوري شو انقياد ظاهري شو وردا مناسبت تبع شو نو فسكت قليلا لمن بيات شوما ثم غلبني غالب ما هذا ايمان ثم هذا معلومه ثم عدت لمقالتي وعادلت الصبح اما فشو چې ما بار وې ثم قال بیا فرمایل عليه السلام یا صاحب حدیث لازم بیا واپس راځي اے صاحب اني لاعطي الرجل جوان وركم اني لاعطي الرجل المال يوصل مال وركم وغيره او غير الذي رجلنا الذي محوالهنا احب ما منه الذي محواله رجلنا يولا وركم او اغرت محبوب ني دا غنه بل محبوب جاله وركم جاله وركم امي غير خوخي نو ولي غلا ورکو اني لاعطي الرجل مالا ورقوم يو رجل مال وو حاليه حالانکه غیر د غیر رجل نجم معطى له دي دا غیر راته محبوب دي منه الذي رجل معطى له نا نو اعطي خشيه مفعول له ده اعطي دي ولي ورقوم چې غیر محبوب شو دي محبوب نشو نو خلق محبوب لا ورقي غیر محبوب لا نه ورقي نو غیر محبوب لا ورقوم غير محبوب شو دي هنا دي ولي ورقم عرضي مفعول له شو خشية ليرنا أن يكبه كبر مخي ورضيه تاقي سليل الله فأور كي كمال ورقم كمال ورقم اور كي بر مخي ورضيه نمال ورقم تعليب دقال بپیدا کم چي ایمان ادلک راسق شي کلک چي اور مبس خشية مفعول له ده أعطي دي دا فرسوال كي خشية مفعول له ولي رولي سوالو کې دا مبذول شو افضل نشو محبوب نشو غیر محبوب دي نو ولې مال ورکه مال خلق محبوب له ورکه نو علت بلا مال خلق محبوب له ورکه نو علت دي بلا خشيه فدي را ورکوما ان يكب د دې يرنا چې پړ مخه ورځي در الله په اور کې الله اور کې پړ مخه ورځي سړی کمزور دی زمال ورکوم چې د پړ مخه ورځي نو بچي اورات ایمان ویګه په خبره ودته یعقوب بل فضراغي کب یعقوب دې کې یو نقطه راته د نحوی ویما بعض افعال ور مشهور قاعده خدا د فعل کله لازمی ونه چې متعدی کې نو باب الافعال ته وایي دا څه مزید تبواله ایو متعدی شي او کله ور خدا سم راځي کله فعل لازم فعل د مجرد او متعدی بي او چې کله مزید تبواله لازمی بي دا کب یعقوب دا مجرد دی دا متعدی دی او اکب یکب باب افعال لازمی دی اکب زید پر مخه پریوته پر مخه پیژنه کنا د تذلیل پریوته د دوزخ کې الله د تذلیل پشاد پر مخه ورته نو اکب زیدون باب افعال لازمی دی او کب یکب متعدی دی کب الله زید متعدی شو اجي بل مثال لري درته بل مثال څه دی نظف او انظف انظف البئر وي اوزن زيد وي تشو انظف البئر وي اوزن زيد او نظفت البئر وي مي اوزن زو انظف البئر ور التلازمي دي طب افعال ترى او نظفت البئر مجرد متعدي دي وريق بل مثال من دركم بل صلى يصل صلى زيد الطائر زيد د مارغنه باندې وسته صلى زيد الطائر زيد د مارغنه باندې وستلې او ان سلت طائر مارغه باندې ورغولې ان سلت طائر مفعول به نه غواړي ان سلت طائر مارغه باندې ورغولې خپل ورغولې ویګه په خبره باندې وته د مارغنه نو دا هغه فعل دی چې دا مجرد متعدی دی او مزید لازمی دی مخکې لاړ شه اوس مولانا صاحب
د سر د واپس دا سړی څوک دا سړی څوک وي دا منافق څوک وي دا سړی منافق ځکه نبی علیہ السلام وی چې ته پهله کې ګمان د مؤمن کې او د مسلم کې ولې ځکه د مسلم مغایر د ایمان نه دی چې مسلم مغایر د ایمان نشو نو انقیاد ظاهری دی باطنی نشته دی نو پیغمبر مبارک د مؤمن په مقابله کې لفظ مسلم راوړو نوع مغایر او ګرځولا او نوع مغایر ظاهری اسلامي صورت اسلامي حقيقي نبی دې سره منافق لیکن د انتهایی مرجوحه خبره ده سړی اول نمبر مؤمن دی جعيل ابن سراقه الزمري رضی الله تعالی عنه دی او د دې یو روایت په مستند احمد کې څه درته وي څنګه دی یو ځل نبی رسول الله د ابو ذر نه تاسو کو جعيل ابن سراقه روان نبی رسول الله ورته دا سړی څنګه دی رجل من المهاجرين دا یو عام سړی د مهاجرین یو بل سړی تیر شو ابو ذر دا څنګه دی سید من سادات القوم شریف من اشراف القوم نبی علیہ السلام فرمائی دا رنبی چی دے افضل دے دا ملء الارض دا لسانینا دا لسانینا زمکا دکا چی دا رنبی دے بہتر جعیل ہے دون قبیلہ ساتھ حضرت جعیل ابن سراقہ الزمری دومره بهتر دی چې د دې دویم نظمکه ډکه کې هغه بهتر دی نو سوچا مسلمان دی قیمتي مسلمان دی نو څنګه وشي نو دا مو آیا چې دلته کې راځي منافق نه دی جعيل ابن سراقه الزمري بل روایت تصریح د حافظ ذکر او سندنی ثابت کړی عینی لیکلی او سندنی ثابت واسالی بلکې عینی خو ډېر واسالی ته ثابت کړی دا چې دا جعيل ابن سراقه الزمري دی او دا د مضبوط صحابه نه نو څنګه دا اصل کې نبی علیہ السلام مبارک چې دلته لفظ او مسلمان او وی کې نو تدا انو تدا چې تحقق په مغیبات ولې کې زما په حضور کې یا د ساته حکم په مغیبات او په حضور د نبی علیہ السلام کې قطعا منع دی پیغمبر سره تاسو دا نه کوا او مغیبات علم پیغمبر سره نشتا او ته بیا پیغمبر په مخ خپل دا نه حکم کې دا مثال درکوم یو دوه مثال درکوم چې د پیښ یو موقع باندې یو ماشوم مړو نبی علیہ السلام نو حضرت عائشہ وی عصفور من عصافیر الجنہ دا عائشہ په حضور د نبی علیہ السلام کې فرمایا عصفور من عصافیر الجنہ عصفور څه دی مرغه عصفور من عصافیر الجنہ د جنت د مرغونو مرغه څه مطلب مرغه خو نه ځي خو تناسق خو موږ یو قائل اندوان تناسق قائل لکه مرغه په یو ګولو ګرځي بغیر دغنا قید وبنا ایو ځای کې دغه رنګ دی او په جنت کې به د قید وبنا کې کوم دی خو کوي نبی علیہ السلام متغوصه شو تاسو څه پته لري چې رسول الله احساس کوي عائشہ باندې صخره دی تاسو څه پته لري چې څه خبر ټیک تا خبره غلطه نه ده ځکه ماشومان ان شاء الله هغه تفصیل به د زراری او د مؤمنین او زراری د کفار ور راوړي تاسو چیک نه راځي روان مستقل مبحث په کتاب الایمان کې راوړي نو دا زمونږ راجح قول دا دی چې ماشومان د مؤمنین په جنت ته خبره ټیک کړی دا لیکن پیغمبر مبارک ټول خپه شو چې دا تاسو په دې نشته د جنت د خاندان کو یو مغیبی شی د ما په حضور جوړ حکم دی جواب دې مثال درته لومبه صحابي مهاجر چې مدینه منوره کې وفات شو هغه حضرت عثمان ابن مزعود رضی الله عنه دا پیغمبر علیه السلام رضای او د مهاجرین اولین او مؤمنین سابقین نام دي حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی او د مدینه منوره د هجرت نام فصل به مهاجر دا وفات او دا هغه صحابي دي ور مناقب ته ګوره چې رسول الله مبارک ورته وجاله او دا هغه صحابي دي چې نبی رسول الله مبارک دې دفن کړو قبر ته ناشته وکړه او دا هغه صحابي دي چې رسول الله مبارک صحابه ته وی ورته وتی ګراوړه او په دې قبر کې را نعرف به اخانا نعرف به لفظ دې موږ د خپل ورو په پیژنه او بلکې فرمایي چې زما خپل ورو په جنم او زما په خاندان کې چې څوک مری وساره به حقو ولې دا یو نه هغه صحابي پاسه ده مشکات کې دا حدیث دا هغه صحابي پاسه ده غدي کې جوړول هغه درنه ونه شو راوړل نو رسول الله مبارک خپل پاسه ده نو حتى عن جراوي
حسر عن ذراعيه داخل الى كشف الصحابي وي كاني انظر الى بياض ذراعيه وسمي منظر لما تنظر كده بياض الذراعيه او نتيجه تقبل رواه فقرر الرسول الايه تبلغ من الوضع عليك حسروا ان حسرا حسرا متعددين حسرا هم متعددين حسرا ذراعيه او ان حسرا فمعنى دسجو ان حسرا ذراعيه سنجو لك ملازمي باب مزید لازمی شو انحصار بهر کې هغه پرې دا حاصل د مسلې څه شو رسول الله مبارک په جنازه کړی دا جنازه په مؤمن کېږي چې په کافر وایا په مؤمن قبر ته ناس ولا کړی دا تیګه په پاسه خوځي دا جلای ورپسې کړی دا او اخیه وتویلی نعرف به اخ موږ به خپل روح پیژنو او بیا سوي ودا ما خاندان کې څومره سره به دفن کو لیکن پکم کور کې دې وفات او د مهاجرو یو سړي سره ولا ورولي موافقت وکړ دا هغه رور دینی رور خزي د دینی رور خزي نبی رسول الله تسوي دا دینی رور خزا رسول الله مبارک تسوي هني ان له الجنه هني ان له الجنه جنت ولا مبارکي ولې ذو مؤمنين اولين او مسابقين ندي او مهاجرين ندي هنيئا له الجنه يرك ده هو رسول الله مبارك ورته وما يدرك تثبت له والله اني لرسول الله زمانه قسم په خدای اذا الله رسول الله اول قصيد لفظ بخاري کې برابر ورپسې لفظ خطرناک لفظ بخاري کې براشي هغه دا دی وما ادري ما يفعل بي وما ادري ما يفعل بي ما تدرك فتنشتا اذ رسول الله ما اني لرسول الله يا ما يفعل به تنتبه به كما هذا كلام التجارات ينتبه ما والله اني لرسول الله لما قسم فخذ الدخل پیغمبر ولا ادري ما يفعل به ما يفعل به ما تفتن شيء سو سره کیږي نو څنګه وکي هني ان له اوس مولانا سے غټ سوال باندې سمجھ دا عائشہ په روایت کې راځي چې ولې وته پته نشته ولې مهاجرین نه او د مهاجرینو متعلق قران په څه او دویمه خبره ده چې سابقین اولین نه رسول الله مبارک جنازه په کې جاری او دا مناقب ته وره او بیا وی والله ما ادري ما يفعل به د بخاری روایت کې مسلم روایت کې مطلب سود خدي باندې رات شو چې زما په حضور علم د حکم مغیبات ولیکي د ناشته مو د مغیبات حکم کې ځان لکوای وای خو ما مخکې بنه وای دا ما ته پرې ده دا ما ته پرې ده ما مخکې بنه او کته پیغمبر چې قسم وکړو او ته پتا و نو دلته به تعویل پکې وکما چې د علم تفصیلی زمانی کدا غفا ما يعطى له تفصيلا نشته کنه خو ټیکتا الله فرمایي حدیث قدسی دی الله فرمایي حدیث قدسی دی سوي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت عند هرجا ولا اذن سمعت ودهرجا ولا خطر على قلب بشر هرجو کی اغلط الله کوم انعامات ورقي والله کما ته پته لګي یعنی اجمالا خو پته د تفصيلاتونه نیم خبر دا یو مختصر تعویض مې وکړ قربان ته په تشریح کوم چې کوم ځای حدیث راشي نو ګورا التم عائشہ دې خبره کړې وا او را دې کړه ولې د پیغمبر مکه حکم په غیبت ولې کې دلته دې صحابي دې خبره کړې دا او پیغمبر ولرت کړه ولې پجابه چې زمان مکه په غیبت او فیصله ولې کې څنګه کوي خبره د تماجبي وایي مکه نو دلته کې اگر ټیک خبره کړې و چې مؤمن دی نو رسول الله مبارک ذکر ورته مسلم وي چې څه کم شي ویني هغه بیانوا دا هغه ظاهري اسلام ویني هغه بیانوا لنه څه خبره بغیبات باندې حکم ولې کې او مسلمان تاسو چې ظاهر کې ښکاری هغه نه تعبیر کوا تاسو ظاهر کې مونږ گزار ښکاری تاسو ظاهر کې زکات والا روزي والا ښکاری تاسو ظاهر کې ما مستبیح ښکاری نو اخر کې تلک او هغه ته مسلم ویل کېږي او باطن ایمان تعلق د حضرت سره دی باغی په فیصله زما مکه نه کې زما مکه باغی فیصله نه کې حکم په غیبات کې دلته تمشیری زما مکه باندې کې مسلم ورته آیا یې کې خبره
خلاص شو نو دلته د مسلم معنا منقاد ظاهری مقابل د مؤمن راوړل شو لیکن د دین نفي نه معلومیږي د هغه خبره راځه ظاهرا ما مخکې مسلم لفظ وایي دا د دقیق کار کېږي مشاهده کېږي دغه نه باطل نه څه خبره خلاص شو نو منافق ورته نه وایي زبرت یو توجیه کوم بلری به تر راځي کنه دا څه څه بتا شاکي دي هغه له بل راځي زما کېدا غني زوی ویم درته هغه زما توجیدا نو ما تغیر خواخه ده هر ګجر وې زما د میخه پیټینګ دي کنه او تاسو دبام خواخه شي دا اعتراضونه به بالکل ختم شي هغه او کله د پانا د بل راځي او کله په معنا د چا راځي بل نو کله اضراب د پاره کله ترقی د ادنانا بل ولا چې خبره جوړه شي اتظنه مؤمنا تبي ګمان د مؤمن کې او مسلمان بل اظنه مسلما چې مؤمن خو دې او ظاهر کې منقاد دې او مسلمان چې مؤمن خو دې هغه کې خو انکار نه کوم مؤمن خو دې هغه کې انکار نه کوم او مسلمان د ایمان سره کله سړي باندې اسلام وی کله ني الله اکبر ایمان سره کله اسلام وی ظاهری انقیاد دخول اولی براشي او که ایمان سره ظاهری انقیاد نو دخول ثانوی براشي دخول اولی والا او مسلمان بل تجي لك ترقی د ادنا نه جو کته چې ایمان د اعلا یار نه په دې معنا چې ایمان یوازې وی نو دخول د جنت برازي اولی وی ثانوی وی او چې د ایمان سره د اسلام مرګره جو کم دخول برازي اولی برازي بل مسلمان مومن هو دې انکار نه کوما او ترقی ور سره کوما مسلمان ظاهر کې منقاد دې الګا څنګه وې دا تاسو مړه سم دې خراب دې نو خود ته دې چې ما وې دا مزیدار توجیه ده شارحین تعارض نه دي چا نه دي بل مسلمان ومحکمه نه یو کجري ایمان سره مغایر معنا میں وکړه چې تصدیق وشته د ایمان او مسلمان ظاهر کې منقاد دي بل مسلمان ترقی شو اضراب نشو که اضراب دي شنو بیا جنجال جوړي ترقی شو چې ایمان تصدیق مشته خو ور سره بل یو وصف مشته یغه اسلام ولا دي چې دومره محبوب دی ولې نه ورکوم کوی علت ذکر کلا اغه ذکر ورکوم کنه ورکوم اور کې ورځيږي محبوب دا دې کده کې دواړه وسپشتا واغله ذکر ورکوم کنه ورکوم اور کې ورځيږي مؤلفه القلوب نه دي مخکې دا وسه دا مده دار صحابه او سر تلال شوا فقال رسول الله مبارک معلومه شویا وا اقوارتن دمه دې معلومه شوا پیغمبر شاه ورکې جاله ورکې اعتراض باندې کې اوسم کو استاد چاله شی ورکو بل ورنه یا اصلاري وجود ورکې بل نه ورکې ته حکمت ظلم نه کې ظلم نه حکمت خیر دې پروا نشته دا دینه ثابت شو واعجبهم الى يدين امدا معلومه کې یو سړی د ایمان په بنیاد بل تغیر کوي او بل د ایمان په بنیاد بل تکم کوي وقلت پیغمبر علیه السلام سره چې کله دې ندا کوي یا رسول الله کوي او وګوره پیغمبر مبارک دا یو خبر یاد دهانی کول اصله دا رد نه دی خو من مطلب دا چې صرف دا سړی په خپل شي مؤمن دې د لاور کمال خپل نشي ورکولا نو ګوره د تا فضل کې یو خبر راشي نو یاد دهانی کولې او ګوره بل دې کار کو پټوای چې اته غلې بیا ورته کې ما خبر نو پټي ورته وي او والله دې نه معلومه په ځوان غالب قسم کولې شي قرآن مراد ځوان دې په ځوان غالب قسم کولې شي او په غالب ځوان قسم ته یمین لغوه وای په ځوان غالب قسم کولې شي هغه ته یمین لغوه وای او مسلمان نه معلومیږي امام بخاری ترجمه الباب چې اسلام نصوری اسلام مراد دی نو دا مقابل د چا سره شو د ایمان سره فسکت قیس مغلب دې تکرار کې معلوم شو یو خبره تا ته مکاری استاد سره بار تکرار کولې شي او ټول مقالتي فقلت يا العشاء ثم عدت وقعد رسول ثم قال دوی پورې تکرار کولی زیات باندې کې ثم قال يا صاحب اني العافيه دین معلومی کې چې مؤلفه القلوب مال ورکول شي بعض وخت ډیر نږدې لا ورکوا دا اضافي امور دي بل مو او بعض وخت هغه بل ورکوا دین نږدې لا مو ورکوا چې دا اصل سوچا دي ورګه دې بل ورکوا چې دې خدای خیر اور نه بچي ان العافيه احب الي خشيه ان يكون بخشيتنا بلا معلومیږي پیغمبر مبارک دا خبر فضل بنا یریګه یقیني خبره نه ده دې شرور ته نه ورځي
ګوره پته ولګي چې علم غیب خاصه د پیغمبر نه ده لفظ خشیته به بیانوي یا به چې ما ته یقین نه چې ورته ورځېږي نه خشیته یریږم دی ان یکبه الله منا ورواه یونس وصالح. اوس مولانا صاحب او هغه بله خبره که هغه تعویض ستا د شارحینو اخلي نو بیا به د هغې نه یو بله مسله مباحثې چې حکم د مغیباتو په حضور د پیغمبر کې مه کوه. اوس هم د استاد مخکې چې څوک داسې د مسلې نیغ نېغېږي او جوابونه ورکوي نو استاد پرې خفه کېږي که نه مخکې ده. رواه یونس وصالح ومعمر وابن اخي الزهري عن الزهري د متابعین ذکر کړل د چا د شعیب شعیب دپاره متابعین شو نو شعیب نقل کول د زهري نه او دین نقل کې د زهري نه نو په شیخ کې مشارکت راغی په ټول سند کې مشارکت راغی د متابعت تامه وایي او ابن اخي الزهري محصل لیکلي دي محمد بن عبد الله بن مسلم دی ورپسې اشاره باب افشاء السلام من بیا سر لگا قال الامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عد شعب الايمان کی نمبر 1 دویم حصر په خمسو کې نشتا هغه اشهر اهم یا اجناس عادیه ذکر کړي نور دالشتا دوشو او دریم ترغیب د دې خصلتونو ورکوي او تروربت کې په مرجئه او باندې تاسو چې اعمال رزق نشته افشاء السلام څه شی منسوب دي څه شی لکه مستحب شی د مستحب او د ایمان شعبه ده نو چې مستحب د ایمان شعبه ده نو فرایض په پتري دوله شعبه شي دا به یو نقطه رااله افشاء السلام دا یو مستحب مو شی دی نو مستحب شی دا شعبه د ایمان دا کمال د ایمان پر راځي نو واجبات او فرایض په طریقې ولا شعب د ایمان شو افشاء السلام من الاسلام ور امام بخاری کو نجیب سره دلته من الاسلام و من الايمان یو نه ورته شارحینو کو لیکلي دي چې اسلام او ایمان د بل یو شی لیکن زویما چې د مخ کې باب سره لفظ اسلام ذکر کا اشاره دي تر چې د اسلام نه حقيقي اسلام مراد دی اسلام نه کوم اسلام مراد دی حقيقي اسلام مراد دی نو دا ګوره مندوبات ذکر کوي دا یو مندوب دی او شعبه د ایمان دا مندوب دی او شعبه د ایمان دا بعض فرض یو په طریقې اوله مکمل دي دا مکمل دي او من الاسلام من الايمان الکه په احناف ورته وایي ولې په احناف باندې راځي ځکه وی من لپاره تبعیض دي نو اسلام او ایمان مرکب شو او مرکب یزيد و ينقص نو ما چې اسلام ترکیب د قائل اسلام او ایمان تصدیق او اعمال ټول ترجمه قرات نه بل دا دي چې دا خدای امام ترمذی خپل لفظ من وروړي حدیث کې مشتا وقال عمار دا دلائل شروع ما د تمام کې ویلي مولانا ده څه ویلي ما کله جزء ثاني بدل مستعای فجر جزء اول او کله جزء ثاني دلیل جزء اول دا دلائل دي وقال عمار مراد عمار ابن یاسر مراد ده عمار ابن یاسر دغه بلاغ النبي غریب تکالیف تیر کړی دي ثلاث ومقدر خبره کو چې دا مقدر نه کړي ولې واقع شو ثلاث طریقه الذي من اغسوق جمعهن بجمع کل دا دیوالا فقبل ذات کے من جمعهن فی نفسه فقد جمع الایمان ایمان کامل کا جمع دفع دیر اور ایمان ازکا جمع کا لو ایمان پس جمع کی گی مولانا سے با مکملات مکملات کی وطر یوزے کہ نو جمع راضی نور ایمان کو دو نچار نہ دے جمع اغا مانا مکو چی دوا جمع دوا مساوی سلو دوا جمع دوا مساوی سلور او سلور جمع سلور مساوی اغا نہ دے جمع مانا مکمل جمع کل ایمان لرے کاملے کے ایمان لرا تری چیزوں نے اس مولانا سے دا عمار دا قول پا سند ضعیف دے سند تخو ضعیف دے نو چې کلم روایت ضعیف او مضمون ثابتی نو امام بخاری ترجمه الباب په ذکر کوي تاسو پیګه په خبر او دا عمار په سفین کې مړ دې ته یاد نه کنا سفین کې د حضرت علی رضی الله عنه فعسكر جو الفوفت شوی قال عمار ثلاث خصال من اغتا کی جمع کلهن ثلاث خصال فقبل نفس کې فقط جمع الايمان ایمان کامل کا نقول ہے روایت کمزور ہے مضمون ثابت ہے لا اثر پتے الانصاف من نفسك انصاف من نفسك سمانا ذلك انصاف ناشید من نفسك من نشء والا ہے
انصاف ناشی دی من نفسک څه مطلب یو سړي در باندې حق دی نو قاضي دې مجبور کوا بل لا حق ورکا نفس نو ولا حق ورکا یو سړي در باندې حق دی نو قاضي ته مجبور کوا جرګې ته مجبور کوا انصاف پر طرف خپل ولا ورنا من نفسک او بل الانصاف فی نفسک الانصاف فی فقبل نفس کے انصاف کا نفس کے انصاف سری ته زه خپل مشر قدر کوما زما زدا غواړم چې زما د خلق قدر وکي نو مالم پکار چې د بل قدر وکړي الانصاف مع نفسك من فمانا د معزات سره انصاف کا ظلم مکوا ولې د الله او رسول اطاعت او قضا سره انصاف ته دوزخ نه رضا بچ او قضا الله او رسول نافرمانی دی وکړه د ځان سره ظلم وکړه الانصاف ناشی کد خپل نفسنا من نشئ څه مطلب یو سړی قاضي ته مجبور کوا حق ولا ورکا رسول الله مبارک مارا دی وفات کې اعلان کړي الله اکبر الله اکبر بیگفما د چا سمظلمي نو ما نزل تلاغي بدل والے د قیامت کې رزق کې دې تر وګړل یو صحابي ویل الله رسول زما په یو مظلمه در باندې شته ولې ویتا زواله مې یو ویراشه زره وتکمیس کړه ویراشه دې بدل والے او صحابه غوسه شو تر خپل پیغمبر ته منافقې ته د خپل پیغمبر نه بدل اخلي نبی ته مې پرېږدي هغه ما نه بدل ما د پشا والي وما نو راشه وهنوي چې د دیوالم شامه بربنده وا چې د دیوالم شامه بربنده وا زری وته صادر لري کوي راشه ما نه بدل والا الصحابي ورمنډه کړې کولولې شو غرض مې دا غوډه الله رسول ابي فداك ابي وامي احد وقاوه انت قصاد انتقام باخل ذر وقر وجودي مگر کولولم تول او یو بل صحابي یو غزوه کې نبی رسول الله سره راشي تاسو ته پیژنئ راشي رسا پیژنئ یو صحابي په درته بارو فقط لا هغه شي په طرف کې دي شو راځي وې څه دې لا خوفه لکه زه خو صف نه غومه که نه دا خېټه بار وه نه ما خېټه دې وکړه بیا هم بدل واله نبي علیه السلام ورته وویل صحابي داسې کوم جهاد ته راغلی نه وي د ما خېټه یې وکړه خو پیغمبر مبارک وایي چې انصاف به کوې وی بدل واله وی خېټه خو مې بربنډه وه چې تا ماله خوب وله که نه وی هم درته بربنډه هغه م ورته غاړه ورته خېټه ښکلول شروع کړل عرب ماذا یا رسول الله تا نه بدل به مونږ نو ګوره پیغمبر انصاف ناشی من نفسی یو چاته مقاضی ته نه مجبوری خپل وی راشه مان خپل چاته ضرر رسولي راشه مان لغې من د نشي لپاره یا الانصاف مع نفسك ذات سره انصاف وکا ځان سره ذات اطاعت الله او رسول کا جنت ته نفس لار شي او انصاف د نفس سره او دوزخ دې مغرزوا او یا انصاف فی نفس کا من پمانا در کی دے لکه جتنا دبل نه عزت غواړي او دا غته غواړي دا هغه حدیث معنا شو الا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب دقار انصاف فی نفسک دبلنا اکرام غواړي سم دبل کوا دبلنا دا غواړي چې ما درې څوک تنزلونه کې بل تم کوا بلنا دا غواړي چې ما مال دی وا نقلی نو دبل ما خلا بل خدا قانق وقتی نما قولون سره تو قدم علم کې دبل هغه سره بکوا ټول معنی مضمون کی ثابت ذکر ها انصاف من نفس کا انصاف وبذل السلام للعالم اول السلام عالم تا عالم زمانہ مقید شی دي کنه یعنی عالم من عرفته من فعالمنا كل ما سوى ما لما خلا بیا خو په اونو ګټو سلامت او په خنازیر او په کلاب او سلامت نه دې کې تعمیم ته اشاره شمار کا چوا او چې کوم څه مستثنا دی هغه مې ویلي والانفاق من الافطار ورته مضمون ثابت شو درې انفاق کوا د افطار نه د تجل مال نه مال لګ دی جام انفاق کوا نو من فمانا د معل الانفاق مع الافطار یا من فمانا د عند دی الانفاق عند الافطار الانفاق مع الافطار یا الانفاق في الافطار
مضمون ثابت ہے اسی کا بلکہ نبی علیہ السلام فرمائی افضل الصدقه جهد المقل افضل الصدقه جهد المقل مقل غریب تھا بہتر صدقه کوشش تا مقل نے کوشش تا کہ غزان لشل روپے وګټي پشا پیټ یو سی دیالیو کې وای کوم صدقه ورته دغه اخلاص دی دغه اخلاص دی او د دې وروستنی تعارض راځي یو بل روایت سے راځي ها کہ افضل الصدقه ما كان عن ظهر غنى افضل الصدقه ما كان عن ظهر غنى بهتر صدقه اگر کی مالداری ظاهر ضعیف مقحق او دلته جهد المقل اختار راغی نو موږ کې دا تفضیلی اضافي تفضیل دا په دې نسبت بهتر دی چې کې اخلاص لري دا په دې نسبت بهتر چې څه بګریری اخلاص او هغه په نسبت بهتر دی چې هغه ډېر شي وي الله به په څه نه خپل کیږي او ډېر وي نو من وجه دا افضل من وجه هغه افضل مناسبت دغه به څه شو دا درې کیسونه دي دا چې مثلا جمع ایمان کامل کا مناسبت افشاء السلام سره د رسول سلام للعالم کیونکہ انسان ډېر زیات دي افراد ډېر زیات دي نو ځکه اطلاق عالم کو مخکلال شوا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغالي قال لا يستطيع عن يزيد بن ابي العالم بالخير طول الله يعني دي شيء دي مكه فيجي فقط ابو الخير مرصد ينبقى مرصد محشد لكذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رجل سال رسول الله صلى الله عليه وسلم باي صلاه بيان السؤال خير قال تطعم الطعام شيء كده انت مقدر شو أن تطعم الطعام الإسلام أن تطعم الطعام هي أن تطعم الطعام تصبح بالمعيد خير من أن تراه قبيل نجو وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف نور تفصيلات مبيلي صلى الله تعالى على خير خلقه محمد